چې بیماری د الله جل جلاله طرف نه یو نعمت ده. په بیماری باندې الله تبارک وتعالى د انسان ګناهونه معاف کوي. یو سړي باندې بیماری راشي، تبه په باندې راشي، تکلیف په باندې راشي، نو په دا تکلیف باندې د انسان صبر وکړي، الله تبارک وتعالى دغه انسان ته باندې اجر ورکړي. د حدیث مبارک په کتابونو کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یو خزه او خاوند دي او ډیر زیات د مینې محبت والا ژوند تیرول، ډیر خپل وخت روان کړي و سره خپلو کې. بیا یو ورځ اچانک د خاوند چې کور ته راځي نو خزه د بختنه کوي، وای زما خاونده کزه تا نه یو مطالبه وکم، تا نه یو شی وغواړم نو ته ما ته پورا کړې، راغه شی راکی. چونکه دوه دواړو ډیر په مینا محبت باندې وخت لري. نو خاوند له جواب ورکړي وای بالکل ته چې کوم شي مطالبه وکي او زی پورا کول شم نو زه ته پورا کړم. اخذ وته یی چې خاصه چل چې ماته طلاق راکا، زه طلاق غواړم. خاوند حیران شو دا څه مصیبت ووریدو، موږ ډېر د مینې محبت والا ژوند روان دي، ډېر خپل ژوندۍ موږ روانه و، نه لږ جنگ جګړه راغلی ده، نه څه رات باد راغلی دي، او دا خزه داسې اچانک د طلاق مطالبه وکړه. د خاوند ته بختنه کوي ما له څه ضرر کړی، څه تکلیف مې لر کړی دی، ما څه خبره باندې باندې لګېدلې وي. اخذ ته وی چې نه تا خبره په ما باندې لګېدلې ده او نه تا ما ته سرت بد ویلې دي، بس تا ته ما مطالبه کې خو طلاق وتاړه ته زه لر کوم نو طلاق نه غواړم، بس ما ته طلاق راکا. اوس خاوند حیران دی چې دا څه په مصیبت واوړي. خاوند ته وی چې غاسه چل دی چې را سره سلاړه شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورته خبره وته مخه ته کوچای مون فیصله وکړه. اخذ سره راضی شولا بلیار کې روان دي دواړه. د خاوند تیندا کو خور د تیګه باندې ولګېدلو، زخمی شولو. چې زخمی شولو اخذ د یې بس راځه طلاق نه غواړي، دې طلاق مطالبه چې کومه مې کړې و هغه مې منسوخه کړله. خاوند حیران دی چې دا څه عجیبه خبره چې اوسه پورې عزت کولو چې طلاق راکا چې اوس مې روانه کړې ده، اوس یې جنازه طلاق نه اخلم. نو خاوند ته بختنه کوي وای ما ته وجه بیان کړه چې اوسه پورې طلاق وختو او سم زیات زد د کولو دغه زد د ډایرکټ څنګه ختم شولو. زخه جواب ورکوي وای زه تا وینم چې ډیر وخت نه پتا باندې نه بیماری راغلی ده، نه تا ته نور تکلیف مې را شوی دی، نو زه وډاره شولم اسې نه چې بې ایمانه شوی وي، اسې نه چې ایمان نه خلاص شوی وي، ځکه د الله په یاد کې سره یې نه اوس چې په یار کې روان یو او تا تیندا کو خوړلو په تیګه ولګېدلې، زخمی شوې، تکلیف ته ورسېدلو، نو ما ته پته ولګېدله چې ته د الله هېر شوی نه بلکې الله یاد کړی. نو په دا وجه باندې ما خپله طلاق مطالبه ختمه کړه. خبره مقصد مې دا چې په موږ تاسو باندې بیماری راځي، د بیماری د الله تبارک وتعالی طرف نه یو نعمت دی. څومره چې په انسان باندې په آخري عمر کې ډېرې بیماری راشي، دا انسان په باندې صبر وکړي، الله تبارک وتعالی د انسان ګناهونه په باندې معاف کوي. اوس ګوره خو دنیا ده او بیا ډېر زیات د فتنې دور دی. موږ نه روزانه بنیاد باندې دومره ډېر ګناهونه کېږي چې بعضې ګناهونه موږ ته سره پته هم نه لګېږي، دومره ډېر ګناهونه موږ نه وشي. نو اوس دوه قسمه خبرې دي. یو قسم دا چې الله پاک په آخري عمر کې په ده باندې بیماری راولي، تکلیف په باندې راولي، او دا انسان په بیماری او په تکلیف باندې صبر وکړي، الله پاک دا ګناهونه په باندې معاف کړي. نو دا خبره ده. دنیا خاصم ختمېدونکې ده، دنیا تکلیفونه هم ختمېدونکي دي. که دنیا کې په سړي باندې هر څومره ډېر تکلیف راشي، آخر په مرګ ته اخلاص شي. او که یو انسان په دنیا کې ګناهونه ډېر کړي وي او الله پاک په باندې بیماری رانه والي چې هغه په وجه ګناهونه معاف شي، نو ګناهونه یې معاف نه شول، په آخرت کې دې پر ډېر سخت عذاب وي. الله پاک دې موږ یې نه حفاظت وفرمایي. هغه عذابونه بیا موږ تاسو برداشت نه بهر دي، خطرناک عذابونه دي.